السلام علیکم دوستانو. باوړنګ د خېټې چنجوي لپاره هغه ورونه خويندې ماشومان چې خېټې چنجي لري پریشاني یا مختلف جولاب کوي د هغه لپاره اسانه نن د باوړنګ فائدې د تخیم چې باوړنګ کومه ګټه لري. نو دا کتل سي دا تور دانې په شکل وي داسې شکل کې هغه ورونه چې د خېټې میکروب لري یا خېټه کې چنجي لري او غواړي سي جولابو کې عموما جولاب چې د سړی خرابوي کلمو باندې بوج راځي هر سړی ته موافق نه وي. نو باوړنګ دا تورې دانې دي کتلی سي دا هر دا وګوري په دې شکل کې ښه دا بازار کې ملاویږي چې د په سره رنګ کې می او په تور رنګ کې دا موجود وي. دا تاسو واخیستلې پاوډر به کوي د وړو په شانتي بالکل د وړو په شانتي ملایم پاوډر به کوي او 1 ګرام غټ نفر ته 1 ګرام سهار او ماښام 1 ګلاس اوبو سره ډوډۍ نه 1 ساعت بعد تقریبا یوه هفته 8 ورځې استعمالوی سي د خېټې همه قسم چنجي او هغه غلظت مواد چې وځي نه هغه د کلمو نه وباسي نه کې دا د تاسو د کلمو صفایي کوي هر رقم ګند چې تاسو په کلمه کې ایثار هغه دا وباسي. بل هغه خويندې چې ماشومان زیاتر خېټه کې چنجي لري او مخې بعض اوقات برګ یا داسې ټاکي وي وزن زیاتیږي نه نو هغه لپاره دې تقریبا چې کوم 3 کالونه برابر ماشومان دي هغه ته به دې استعمال کوي 3 کال نه کته ماشومان ته به نه ورکوي. نو دا صرف او صرف د نیم نخود قدرتا 3 کال نه سوق بره د نیم نخود نم لک کم یا نیم نخود کرتا سحر یا ماخام ټیم کې ډوډۍ نه 1 ساعت بعد خو دې خورلو طریقه صحیح ده چې سوق په خېټه کې چنجي لري هغه باید پهله خوږه وخوري لکه حلوا وخوري یا سیمیانې وي سیمنچي هغه لږ خوږې پخېږي بوره غوندې په واچي هغه دې وخوړل بیا ورپسې غټ نفر یا وړکي غټو لپاره 1 ګرام سهار ماښام ده او وړکیو لپاره صرف نیم نخود نم کم لکه چنه نیمایي چنې قدرته 1 ګلاس تازه اوبو سره دا استعمالیږي. نو د باوړنګ دا فائدې دي دې نه علاوه هغه کسان چې قبضیت لري نو د قبضیت لپاره یعنی کې دا کلمو ته ګټه رسوي او خاص تر د چنجوي لپاره چې سوق د خېټې چنجوي نه پریشاني بدحالي او تر دوايانې استعمالي علاج نه سوي دا داسې یو اسانه بوټی دا تاسو ته ما وښود دا به تاسو نور خپل ملګرو سره شیر کړئ بې ضرره ده او په هر کور کې دا یعنی کې ضرورت ده د وخت ضرورت درته ښیم. باوړنګ باید نن سبا سره کوم تاسو غذاګانې دي په 15 میاشتو کې کم از کم 8 تر 10 یا 15 ورځو پورې دا ضرور منګه استعمال کو کدی الله رضا دا تاسو ته ګټه رسي تاوان نه کوي. دینه بعد دوم شیز در تخیم کدی الله رضا دا د انګورو پاڼې ډیر ملګری د سی هغه په د سی جی کې چې تشه دراره بنديږي تشه دراره کیږي نه لکه تشه دراره د چا نه کیږي تشه دراره بند یو دم ډیر د ملګری ما سره رابطه کوي چې تشه دراره نه کیږي که تشه امتیازي نه کیږي وای سو کو پریشان یا بعضو کا ډاکټر تم لاس رسي نه دا د انګورو به تقریبا 15 نه تر 14 پاڼې راواخلي دا تازه دا ترشي لري دا به خولې کې واچي وبه زبوي چې زبلې 1 ګلاس به وبسي وبو چکی فورا 15 نه تر 10 منټه کې تاسو تشه درار یعنی کې دا راولي او هغه کسان در تخیم سي بعضو کا د تشه درار راسي بنسي مثال مثانه میکروبی یا پروستات یعنی کې غدود پړسوب ورم مندلای دي هغه لپاره 15 تر 10 پاڼې دا تاسو استعمال کړئ تاسو یعنی کې دینه بعد د تشدرار مشکل لا غره فقيه د الله رضای. او بل هغه کسان چې چا فشار لوی بالکل فشار کم وی فشار جګیږي نه عموما د کسان وی هغه فشار ټیټ فشار والای لکه بلډ پریشر ټیټ وی ځکه یو خبره دور کوم په افغانستان کې فشار او توای او په پاکستان کې د بلډ پریشر نو دا څوک چې د لو بلډ پریشر چې چا فشار ټیټ وي هغه روزانه لس دا پاڼې راواخلي سهار ټیم کې او ماښام ټیم کې د استعمالي د ټیټ فشار والا نو هغه دا ګټه رسي فشار خپل جې ته راځي ضرر وتن لري یعنی کې دا د انګور پاڼې دي کتل شي دا بیل نوما دا انګور پاڼه ده. بل هغه کسان په یو ویډیو کې ټول خصوصا هغه کسان چې قبضیت لري ګوري توتان دي دا تازه توت وړال دا ټیم دا وګوري پاخه بالکل دا وګوري ښه دا هغه توت دي د افغانستان د وطن دی ګوري دا نعمت دا وګوري دا توت دي دا هغه کسان چې قبضیت لري نو توت باید سهار او ماښام چې څومره د هغه زړی وی خوري تازه توت چې دا قبضیت ختموي ډېر ملګري پښتنه کې چې دا قبضیت نه پیدا کوي قبضیت ختموي
نو هغه ملګري چې قبضیت لري د کلمو مشکلي نو توت باید څومره د هغوی زړه سهار او ماښام یې خوړلی شي. بیا که ډېر قبضیت یو کس حد نه زیات قبضیت فوري رفع کولو لپاره دا توت یې چې وخوړل لږ پسې تازه اوبه وچکئ، تاسو دستي خېټه خرابوي، هغه قبض هم ختموي که د الله رضا وي. نو زه تاسو ته هر هغه بوټی ښیم چې تاسو پکې ګټئ، فایده تاوان نه لري. ملګرو دا توت د ډېر ملګري بیا پوښتنه کوي چې توت سره کمې دا کتلی شئ تاسو ته شهتوت که هر څه وایي خو دا توت به اخلي. دا وګورئ داسې توت یا یو اوږده توتان وي که پام هم کړی شاتوت ورته وایي اوږده، هغه نه دا ګرد یا اوږده داسې توتان. صحیح ده، دا یې بوټی دا کتلی شي. دا د قبضیت لپاره مرتو خود دا تش ادرار سے د چا بندیږي د انګورو پاڼې او ورهان آباد د خېټې چنجوي لپاره دا باوړنګ 1 ګرام غټ نفر ته استعمالیږي. سهار ماښام ماشومان ته نیم نخود که درته 3 کالو نه برابره ماشومان ته نیم نخود کرته صرف یو ورځ به ورکوي که د الله رضا وه. ملګرو د ما هر علاج بل درته دې نه بعد ښیمه چې راځئ دې کې یو رقم کیکر ده ښه، دا کیکر درته بیا فواید ښیم که د الله رضا وه. دا کتلی شي ښه، دا کیکر دی. هغه ملګري چې مثال بې اولادي لري دا بیا کیکر دې پلیان کېږي، دا اوس وال سوی دې بیا هم درته افادیت هر څه بیان کوم که د الله رضا هر څه کې الله تعالی یو حکمت دی او هغه علاج موږ تاسو باید وکړو چې ضرر ونه لري، داسې علاج چې هغه موږ تاسو ته ساید افیکټ پیدا نه کړي. دوستانو لوی الله ته سپارم. السلام علیکم.